دینه مخکې د خیبر د يهوديانو هغه واقعه چې کوم دې تیر شوی دا چې د خیبر نه يهوديان راغلیو او د خیبر په يهوديانو کې یو مالدار سړی او مالدار خزي چې هغه د غټو کورونو سره تعلق ساتو اغي باندې دغینه بدکاری چې کوم دې صادره شوی و نو اغیرال نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې کوم دې یو وفد راولېګو او دغه وفد سره دغه کسان راولېګل دغه زیناګار سړی او زیناګار خزه او د دې لپاره نور علیګل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی ته سزا ورکړي خو د دې لپاره علیګل چې الته کې عوام راوتیو جلسونه شروع شو احتجاجونه شروع شو او دا خبره خلکو کول چې دې ته سزا ورکوي ځکه چې په مونږ غریبانو کې د چانه دسي ګناه صادره شي نو هغه ته فورا چې کوم دې د رجم سزا ورکول شي او دا غټان دي نو سزا نه ورکوي نو خلک چې کوم دې راوته او د هغه مجبورۍ د وجنه دی دا فیصله وکړه چې نبی علیه السلام نه به دا فیصله وسو ځکه زموږ دین سخت کې دي چې د مسلمانانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کوم قران نازل دی پاغي کې دا فیصله نرم وي نو دوی چې دا وفد راولېګو نو د دې وفد غرض داو دې ته ویلو کو چې نرم غوندي حکم د دې په اړه کې واورو نو بیا خو د دې خبره اومنه د الله د پیغمبر خبره بیا اومنه کوړې درته درکړلې د کوړو حکم واورو یا د جیل کولو حکم واورو نو بیا د الله د پیغمبر خبره اومنه او کو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رجم حکم وکړو نو بیا به دا خبره نه منه نو دې د حکم د منلو د لپاره نور راغلي بلکې د خپل خواهش ته تابعداري د لپاره راغلي کو چې زموږ د خواهش مطابق فیصله نبی علیه الصلاۃ والسلام کوي نو بیا اومنه او کو زموږ د خواهش مطابق فیصله نبی علیه السلام نه کوي نو بیا منه نو دلته کې الله جل شانه نو بیا نبی علیه السلام چې دیرال نه خو واقعیت رشید چې نبی علیه السلام بیا دی باندې د رجم سزا ووروله تورات کې هم دغه سزا وا او دا قران مجید کې هم دغه سزا الله جل جلاله ذکر کړی دا اگر چې دا آیات کم کې چې د رجم سزا دا منسوخ التلاوت تلاوت دغه آیات منسوخ شوی دی حکم باقی دی منسوخ په احکاماتو کې مونږ ویلو چې منسوخ په درې قسمه دي یو هغه دی چې هغه آیات منسوخ شوی دی یعنی تلاوت منسوخ شوی دی او حکم منسوخ دی هغه حدیثو کې راځي چې مخکې یو سورت سوره بقره عمره سورت یا غټ سورت چې کوم نه نازل شوی بیا الله منسوخ یو آیات هغه دی بعضی منسوخ هغه دی چې داغه صرف تلاوت منسوخ حکم باقی وي تلاوت منسوخ شي وي حکم باقی وي لکه دا آیات د رجم دا آیات نو د دې آیات تلاوت چې کوم نه منسوخ شي تلاوت کیږي نه قران کې نشته دی خو حکم باقی دی او بعضی هغه چې حکم منسوخ شي وي او تلاوت باقی وي نو دا هغه آیات قرآن مجید کی الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما شادی شده سړی او شادی شده خزه چې کله بدکاری وکړي نو دې دواړه رجم کوي دا قرآن مجید کې دا آیات نو دی خو په غلط نیت باندې راغلی کو د الله پیغمبر زمونږ د خواهش تابعداري وکړله زمونږ د خواهش مطابق فیصله وکړله نو موږ به خبره ومنو او زمونږ د خواهش نه خلاف فیصله کوله بیا به نه منو نبی علیه السلام دواړه راوغوښتل او ورته وی تورات کې حکم وروي نو تورات کې چې کوم دی دک حکم لیکلی وو او بیا نبی علیه السلام هغه دواړو ته رجم ورکړ دواړه چې کوم دی رجم کړل الته او نبی علیه السلام یوازې يهودي نه دی رجم کړي بلکې ماغز اسلمی رضی الله عنه دا غنم ګناه صادره شو د بدکارۍ راغ نبی علیه السلام دوی د الله پیغمبر ما نه ګناه شوی دا ما ته سزا راکې ما پاک نبی علیه السلام ته مخ واړو بیا راغی د الله پیغمبر ما نه ګناه شوی دا او زه ډیر یریږم د آخرت نه ما پاک نبی علیه السلام دې بیا مخ واړو پدریمه بیا دغه صحابي راغی د الله پیغمبر زمانہ ګناه شوی دا بدکاری را نه شوی دا ما ته سزا راکې چې زه الله ته کوم دې پاک ورشم نبی علیه السلام حکم په غبان د رجم او غیر رجم دغرنګ یو زنانه رااله او نبی علیه السلام دوی د الله پیغمبر زمانہ ګناه شوی دا ما ته سزا راکې چې زپاک شم نبی علیه السلام دا غینه مخواړو په دویمه پیر رااله په دریمه پیر رااله بار بار بزنانه راتله د الله پیغمبر ما نه ګناه شوی دا او ما پاکه کړ نبی علیه السلام وته فرمایل او بیا د زنانه وی چې زما په خېټه باندې ماشوم چې کوم دی هغه د بدکارۍ ماشوم دی حلالي نه دی خو ما ته سزا راکې نبی علیه السلام وته فرمایل تا خو ګناه کړل خو ساده ماشوم خو ګناه نه ده کړی چې کله ساده ماشوم پیدا شي بیا راشه
چې کله ماشوم پیدا شو ښځې ځان سره ماشوم راغسته دي او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته راغله د الله پیغمبر ماشوم پیدا شو ماته سزا راکړي نبی علیه السلام د تپوسو د دې ماشوم د پی ورکولو بل څوک شته دی وینا نشته دی وی د باندې 2 کاله پی اوس کوا چې د ډوډۍ د خوراک شي بیا راشه تا ته به سزا درکړي 2 کاله تیر شو ماشوم له ټوک ډوډۍ په لاس کې ورکړې ده او مور د ځان سره راوس نبی علیه السلام د الله پیغمبره ما ته سزا راکړه زما ماشوم د خوراک او اسکاک کولو شوی د ډوډۍ خوړل شي اوس د پایونه مې صبر کړی دی ماشوم ته نبی علیه السلام ډوډۍ اخره هغه چې کوم دی ډوډۍ خوراک شروع کړو دا غي نه پس نبی علیه السلام هغه خزې ته سزا ورکړه دا صحابه دومره د آخرت په باره کې غمجنو چې څومره موده تیر شول خو نظریه بدل نشوله بیا براتله نبی علیه السلام ته ما پاک کړ چې آخرت کې الله ته کوم دی پاک کړل شي نو نبی علیه السلام یوازې د يهودي خزې او يهودي سړي ته سزا نه ورکړي بلکې صحابهونو جمع د ګناهونه صادر شوي دي هغه ته نبی علیه السلام دا سزا ورکړي